أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او مخالفتونه یې زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیه السلام سره دشمنی کوله، هغوی له به تکلیف ورکو، د هغوی صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګې م کولې. لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته، ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل و. جرګه یوه نه وه، درې جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیه السلام یې راوغوښته. دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدر هم کو، او پیغمبر علیه السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی. د بچو نه به زیات د نبی علیه السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیه السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیه السلام جرګې سره ودرېد. نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیه السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره، تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمني جوړه شوه، قوم په قوم دشمني جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغوی به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلي دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري، نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډو ورکو وله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي موږ ورکو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دی او که درې دي. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلې ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږدي. موږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبي علیه السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د یوې قوم سره یې متعلق او هوښیار هم و قابل هم و. نو موږ دا په شرطونو نه ورکوو، موږ دا فخر ګڼو. دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږدي موږ وله ورکوو. که دې مشري د دې کلي غواړي، اوس نه موږ مشر دی. که د علاقې غواړي، د مکې نه بار د نور علاقې، یاره هغې کې به موله موږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې موږ سره جوړه وکړي. په څه جوړه به په څه کوو، جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې موږ د ده دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل مونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې کوي، دا په دا پابندي پې نه لګوو. مرګري چې څه کوي ادب کوي، هغې پابندي پې نه لګوو. خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زموږ د دین بد به نه وایي. زموږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زموږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د کم خوښي بس اپیشه دې پیشه، موږ به دې نه چیړو، دې موږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیه السلام ته وکړلې، نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړو شي. نو ورته دا ټکې هم پکې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زم ستړی م نشم کولی او تم نشئ کولی، نو دا جوړه بخي. تا دی نه چیړې ته دوی مه چیړه، ته خپل دین چلوه، دوی به خپل دین چلی. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه، باقي لګیا اوسه خپل کار کوه.
نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړو د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی، نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی، نو دیم جوړ مانه مخ اړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی کاکاجي دا ټول مشران زما د قوم ناست دي، زما د دغه ذات باندې قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې ما کوم دین راوړی دوی پکې د دنیا هم عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی، نقصان پکې څه دی؟ مشري نه غواړم، پیسه نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشران زه مشري نه کوم، دا زما د قوم مشران دي او کوم دین چې ما له الله را کړی دی کې دي بهتري ده نه پوهېږي، عرب او عجم به د خلکو تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق دی ونه کته چې د نبی علیہ السلام ملګری شو، په ټوله دنیا حکومت نه شو، د پیغمبر علیہ السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي، ټول به تابع شي او خیر یې دي پکې زما دا وی بس کرواره نورې خبرې دا پرېږده، قوم هم بلوه شوي ته موږ ته نصیحتونه نور مه کوه، خو دا چې موږ درته څه وایو دا ومنه. وی ښه نو خبره واورئ، دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی، دا راکوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي، نو په هغه ذات مې د قسم چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې هم پرېنږدم نه پرېږدم. څه به کوم؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم، اسلام چې ما لکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقي دینونه به د اسلام د خپو لاندې حلالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس سمود راله خو بیا تتر بتر شوه، اوس هم مونږ اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام دپاره او کم دین دپاره چې نبی علیہ السلام قربانۍ کړي دي، کم اسلام دپاره چې هغې هجرت کړی دی او د کم اسلام دپاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او د طایف سفر د طبیب چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي دې له نه هغې خو د مانځنې نه منې کوي، خپل مونځ دې کوه، خپل ذکر و اسکار نه منې کوي، خپل ذکر و اسکار دې کوه، خپل صدقې نه منې کوي، دا خپل دې چلوه، دې نه دې نه منې کوو، مونږ والا به نه چیړې. نبی علیہ السلام وی خامخا به چیړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم او قوم پیشه او کار یې پیشه او چې مې مرګ مقرر وي د خدای له طرف نه هېڅ پروا مې نشته. او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تا نم ګیله نه کوم، خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانې کړې ولاړ. خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو، مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم. الله وی نه رضیت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام د اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی، یوازې ذکر و اسکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضیت لکم الاسلام دینا، کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تیرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي، کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی دغه لی محنت کړی دی، د نورو څیزونو نه خو کافرو نه منې کوه سره جوړه کوله، هر څیز کې ورسره ملګرتیا کوله، وی دا به نه کېږي. لیظهره علی الدین کله، زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم او اقسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې. دغه مصله وه د حضور پاک او زناکار ته به ترې رجم میلاوېده، سنګسارېده به، د غل لاس به ترې پرې کېده او ډاکوله به سزا میلاوېدله. دغه مصله وه. پیغمبر علیه السلام دی مصلې له هغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل که، محنت وشو الله حاصل که. د مارونو
چې داسې مخې تو کو نو ابو طالب ورپسې آواز وکړو پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی وراره وی دی خوا راشه ته څه وایې چې زه به دنه لاس والمه هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي زه به در سره یک تنها ولاړ یم زه خپل کار کوه خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه دنه لاس نه اخلم ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې ما ته خو د خپل نیکه نه د پلار نه عبدالمطلب نه د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې زه تا نشم ضایع کولی ستا د سترګو اوښ کې کرکڼې نشم لیدلی هېڅ فکر چې ونه کې جرګې درې وشوې نبی علیه السلام سره 3 ځله دوی خپل غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده غټ غټ میټینګونه وشو خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره اسم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل میشن پیسه نه غواړم ان اجري الا علی الله اجر خو د خدای نه غواړم ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زه وی بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه یو کال زموږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام نبی علیہ السلام دا خو سو د دکاندارۍ خبره نه ده چې یو کال به دکان ته چلی او یو کال به ده چلو او دا سګړه چیلی خو نه دي چې یو کال به ته پېخلې او بل کال به ته زه پېخلم او داسې ځمکه خو نه ده چې یو کال یې ته کر او یو کال یې زه کرم دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وی بس پته ولګېده چې تاسو زما مرګرتیا نه کوئ او زه خو ستاسو نه کوم تاسو زما خدای ته شا کړې ده ما ستاسو بوتانو ته شا کړې ده زما خپل یو دین ستاسو خپل دین زه بېخمو ده چې په دې کار ونه شو چې په جرګو مو نه شو دی خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه یې وکړل وی داسې کار کوو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهی او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهی نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیه السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه د نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی نو صحابو ته یې داسې وکړئ چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ حبشه د جدې چې دا کوم لوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو عیسه ده هلته حبشه ده لاړل هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی و یو بیبي مؤثره ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي یو پکې ابو حذیفه دی ابو حذیفه څوک دی دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار و عتبه د هغه زوی دی پلار یې کافر زوی دومره تکلیف کې دی پلار به و قوم به و چې ټینګېدی نشي غریب حبشې ته حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهله د ښځې نوم و سهله د سهیل لور سهیل ځان له لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده یو بل کس و ابو سلمه به یې ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح له راوستې ده ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه ورسره یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي رورم او د مدینې منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو
او پیغمبر علیہ السلام مبارک د قبر تکې ناست نو ژړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورشي او تیږه راوړه چې په دې سر یې ولا کیدو په دې قبر چې به پې د خپل ورور پیژنم او تیږه درنه وچانه شوه راوچتولې نو نبی علیہ السلام په خپله پاسېد او صحابي وایي د حضور پاک د هغه سپینو لیچو هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې لستونې اوچت کړل او هغه تیږه یې راواغېسته او په قبر یې ورته کېښوده وایي په دې به د خپل ورور دا قبر پیژنم دا غریب هم حبشې ته د هجرت وکړو یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه بل دی سهیل بن بیضاء رضی الله عنه بل دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بل زبیر بن العوام رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام د ترور دوی دی بل دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا یول سړي او دا پنځه ښځې دا لاړل او اتفاق ته ګوره الله مدد کو چې څنګه حبشې ته چې څنګه دوی د مکې نه ووتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1114 کسه خو رانه ووتل نو قوم یې ولېږه وی شا به راوینیسئ زر یې راولې پاتکړو کې راولې په زنځیرونو کې دا رانه تښتي کم خوا چې دا کافر ورپسې و دوی مخکې و چې دوی جدې ته ورسېدل کښتۍ تیاره ولاړه وه ډکه شوې وه د یو څو کسانو ځای پکې و حبشې ته تله کښتۍ نو دوی وله 15 درهمه ورکړل په 15 درهم یې ورسره په کرۍ خبره وکړه او ور وختل چې کښتۍ روانه شوه څه منځې لاړه دا کافر غاړې ته ور ورسېدل خو بیا خو کښتۍ روانه شوې وه نو دا دقسې حق دک پاتې شو دا 14 کسان دا حبشې ته ورسېدل چې حبشې ته دوی لاړل واقعي د حبشې بادشاه ښه سړی و نجاشي دی ډېر ښه امن ورکړ او ویې زه بېغمه خپل کار کوئ دلته تاسو ته هېڅوک هم غږ نشي کولی اتفاق ته ګوره یو پراپیګنډه خوره شوه وی د مکې خلک مسلمانان شوي دي یو غټه پراپیګنډه خوره شوه نو دوی خوشحاله شو دوی وی چې راځئ چې خپل کلي ته ځو خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرېښودل خو ګران کار دی ځای چې ځو نو دوی واپس رالل چې رالل نو هغه خبره دروغ ختلې وه نو بیا روان شو څه پکې پاتې شو او څه روان شو نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و دی واپس راوستل دی دپاره الله چې د نورو مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کم کمزوري دي په مکه کې د چا بېوسه خلک دی بې قومه خلک دی یا د قوم خلک دی خو خپل پلارانو رشته داران یې نه پرېږدي نو چې دا ټول حبشې ته لاړ شي نو دوی رالل دي صفتونه وکړل د حبشې چې ډېر نیک بادشاه دی او ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه ژوند پکې مونږ تېر کړه نو دوی څه پکې واپس شو او څه پاتې شو نو په دویم هجرت کې 18 سړي او 19 ښځې حبشې ته روان شو 18 سړي 19 ښځې وې د هغوی د نومونو لوی فهرست دی نومونه درته نالم 18 کسان او 19 سړي خو چې دوی څنګه لاړل نو کافرانو څه چل وکړو هغوی وی یاره داسې کار دی چې دا خو د دې ځای نه به یو مسلمانېږي او حبشې ته به ځي هسې نه د حبشې بادشاه ملګري نه شي په بل غم ونړو نو هغوی یو 2 کسان منتخب کړل یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وخت کې لا کافر دی وروسته مسلمانېږي او یو عبدالله ابن ابي ربيعه دا 2 کسان منتخب کړل وی داسې وکړئ چې تاسو لاړ شئ د حبشې بادشاه ته نجاشي له او تحفې تحایف یې ځان سره واخېستل د دنیا نو تاسو به لاړ شئ نو د هغه چې کوم د دربار خلک دي نږدې وزیران او د هغه د پارلیمنټ او د مشورې خلک هغوی له تحفې ورکړئ په خپل اعتماد کې والی او بادشاه ته ووایه چې دا خلک دي او دا مونږ ته راواپس که مکې ته نو دا خلک پرې راوشړه دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي ځکه ټول قوم مخالف دی قوم پیسې را جمع کړي دي تحفې تحایف د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړل وزیرانو له او سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې میسې ورکړې او دوی له تحفې هم ورکړې وی دا والی او مونږ بادشاه سره میلو کې او دا کم خلک چې کم تاسو سره زمونږ دا دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړئ چې دا مونږ مکې ته بوځو هغوی به ودرېږه بغیر د بادشاه نه خو دا کار نه کېږي بادشاه نه مشوره الو که د هغه نه بغیر یې درکوو خبر شي مونږ ته څه ضرر نه رسېږي چې بادشاه سره یې مشوره وکړه وی صاحب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه او هغوی پسې د مکې یو ډله راغلې ده یو 2 غټ غټ مشران دي
هغې وایي چې دا موږ له واپس که نو صاحب که دې خوښوي نو دا شرپسنه سي دلته موږ ته شر جوړ نه کړي دا به ورسره واپس کړو. نجاشي وي څنګه د ما د اجازت نه بغیر واپس کوئ راولئ دواړه ډلې راولئ دغه تاسو چې ورته شرپسن وایې دا هم راولئ او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولئ زه ورسره یو څو خبرې کوم. حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې دی او وایي چې موږ راغونډ شو نو موږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي د نجاشي دین خو هم جدا دی زموږ دین خو هم جدا دی او دا خو دي تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي او نجاشي له ځان له تحفې راوړې وې رښتیا هم واپس نه کي څه به وایو صحابو میټینګ کو چا وې دا ځکه تپوس به رانوس کوي د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر موږ منو او دوی خو ته خدای وایي دا نجاشي او دا حبشې والا دا به څه کېږي لوی ازمایش دی فیصله په دې وکړه چې رښتیا به وایو رښتیا وکړه چې څه خیر دی که نه قسم دی که دا په بل څیز کې شته دی په رښتیاو کې ډېر لوی خیر تاسو ته عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیاو قصه نه ده معلومه هغه غلو چې قافله ګیره کړله ټول یې لوټ کړل درته وایي بچې تا سره څه دي وایي ما سره دومره دومره پیسې دي وایي کوم ځای دي وایي دې ځای کې پرتې دي چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته موږ ته الوې غلو ته پیسې ښې دا ولې وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وی دروغ نه ویم ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو رښتیا به وی دروغ به چرې نه وی دروغ د خدای دشمني ده دروغ ډېره لویه ګناه کبیري ده الله خفه کول دي بنده خوشحاله او الله خفه کې داسې به چرې نه کې خدای دې رانه خفه نشي فیصله په دې وکړه چې جعفر ته دا جعفر څوک د حضور پاک د ابو طالب زوی دی مسلمان دی ویل اشتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کوم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړو دی کې دا مسلمانان وردن نه شو چې دې څنګه وردن نه شو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کوله کافر چې ورغلل هغوی ورته سجدې وکړې مسلمانان چې ورغلل سلام یې واچو بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شرپسند دی او مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل ستا د دربار دا قدر دی عزت یې دله داسې وکړو چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وایي سجده یې راته ونه کړه نجاشي غوسه کو نجاشي د مسلمانانو نه تپوس وکړو وایي دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته وایي وایي صاحب موږ یو کس دی زموږ پیغمبر دی هغه موږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوئ نو یو بل ته به دعا کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دا تعلیم را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي دا موږ ته خپل پیغمبر ښوولی دی وی صرف اوشله دا خلکه درباریان ورته وایي وی چپ داسې نه پوهېږې صبر وکړئ تحقیق به کوو هغې نه پس به نورې خبرې کوو تحقیق به کوو وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی دی حبشې ته او دا قوم در پسې راغلی دی مطالبه کوي ایمان چې دا موږ سره کا څنګه راغلی څه چل دی حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسېد یو ډېر ښایسته ښکلی تقریر یې وکړه د نجاشي په دربار کې او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او ګورنران او دنیا ناسته را او دې پاسېد او دا تقریر یې وکړ وی ای بادشاه موږ هغه قوم چې موږ به مردارې خوړلې موږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼی به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م وغورځو او چې کاڼي به نو نو موږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م پې ولشله او په هغې ته به م سجدې کولې او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې دا زموږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په مونږ کې وه داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې مونږ دې نه کړې نه مو مور پیژندله نه مو پلار پیژنده نه مو لوڼه پیژندلې جمدی به م ښخولې
اولاد بم جمدې خخو. نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا کړ، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. مونږ یې پلارم پیژنو، مونږ یې نیکم پیژنو، مونږ یې قومم پیژنو. مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې، او دوی ته هم پته ده، دوی هم پیژني. هغه هلک مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک وله نشته، او زه د خدای رسول یم. ډاکې به نه کوې، غلا به نه کوې، د مشر به قدر کوې، عزت او احترام به کوې، ما سوا ته سجده به نه کوې. د خیر او د شر مالک الله دی، بل څوک نه دی. او که د الله تابعداري مو کړه جنت به درکوي، او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به درکوي. لوڼه به جمدی نه خښوې، کنځل به نه کوې. او چې کم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به یو بېګناه سړی رونیوه، بېګناه به د بل په ځای نه رانیسې. دا خبرې راته وکړئ، مونږ د هغه ملګري شو. اوس دوی وایي تاسو ولې ملګري شوي یې؟ حضرت جعفر ورته بیا یو ټکی وایي، وی صاحب دې نه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېته غلامان یو د دې خلکو. که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه را تښتېدلي یو، نو بیا هم وله ورکه. دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو. نجاشي د هغې نه تپوس وکړو، وی دا هم غلامان دي؟ هغې وی نه نه نه، غلامان خو نه دي، دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي. وی ښه دویم تپوس دې وکړه، که مونږ مرګ کړي مړ کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا هم وله ورکه. نجاشي ته تپوس وکړو، وی دوی څه مرګ کړی دی؟ وینه پې ستاسو پورې ده؟ وی نه 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 نه، هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی. وی ښه درېیم تپوس دې وکړه، که مونږ غلا کړی او ردي نه تښتېدلي یو، مال هم ترې راوړي نو بیا هم وله ورکه. نو هغه ته بیا تپوس وکړه، هلکه څه مال یې ده نه راوړی دی؟ وی نه نه نه، یو روپۍ هم را نه راوړی، یو قیرات هم نه دی راوړی، مړ هم ته نه دی کړی، مال هم ته نه دی راوړی، عزت ته موله تاوان نه دی رسولی. نو دوی په څه بنیاد مونږ ځان سره بوتلل غواړي؟ څه چل شوی دی چې دوی مونږ له سزا راکوي؟ زمونږ خپل دي نه دوی خپل دي. نجاشي ورته څه وایي حضرت جعفر رضی الله عنه ته، وی دا پیغمبر چې درته کومې خبرې کوي د هغې نه لږ غوندې ما ته ورولی شي، دی چې درته څه وایي اورولی شي؟ حضرت جعفر وی بلکل. حضرت جعفر وایي سوچ مې کو چې قرآن ورته د کوم ځای نه وویم، کوم ځای نه وویم. وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام، او بیا دا مې ورته تلاوت کړل. وی چې دا مې تلاوت کړل د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو. واذا سمعوا ما انزل الیه ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا به. چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه د اوښکو قطار بیا بیږي. وی جړل، وی صاحب بس پوه شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم کو. نو فورا وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه. مطلب یې دا و چې عیسی علیه السلام ته ته خدای وی او دوی خو ته د خدای بنده وی، دوی کې به راګیر شي. نو هغه ورته وی ستاسو له د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی؟ حضرت جعفر وی ما ورته ووی چې زمونږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول دی، د خدای زوی نه دی. وی وګوره چې کنه ستاسو خدای ته د خدای بنده وی، دا عقیده ده. او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو، ځکه خو عیسایانو زمونږ خدای ته د خدای بنده وی. نجاشي وی غلی کینه، یو ډکې روچت کو، یو معمولی غوندې ډکې روچت کو او داسې کړې. وی قسم مې د الله په ذاتي چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه وی، عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی. ټکې ویلې دی او اډر یې وکړو، وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي، وی دا ټولو ته واپس کړې. زه په مخامخه دا زما میلمانه دي، اوسه پورې عام خلکو. اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو دا مسلمانان، لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دي ژوند تېروي. بدو کې ښه شوه او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ. نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میلاو، دا خدای را کړې ده. او واقعي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها یو روایت دی، هغه د دې متعلق فرمایي وی چې نجاشي وی چې دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو. وی د دې څه مطلب دی؟ وی د دې نجاشي بادشاه د اصحمه نوم یو د پلار او یو یې ترو، دې د پلار نه یک تنها و
او د تره 12 زامنو. نو قوم دا خبره خوښوله چې دا بادشاهي زمونږ په دې قوم کې پاتې شي، چې دا بل خوا منتقل نشي. نو د دې نجاشي دا پلار هغې وی که دا نجاشي دا پلار مړ شو خو بادشاهي نیغ دې زوی لځي، دې نجاشي لځي، دې اسحمه لځي. او اسحمه که مړ شو نو لاندې خو بل څوک نشته، نو بادشاهي به زمونږ د قوم نه بل خوا لاړه شي. نو راشه د دې نجاشي دا پلار به مړ کو نو بادشاهي به یې د رور ته پاتې شي. نو د رور یې 12 زامن دي، نو چې هغوی خلاصېږي نو ډېره زمانه به پکې تېروي، بادشاهي به قوم کې پاتې شي. د نجاشي پلار یې مړ کړ چې مړی که د نجاشي تره ته بادشاهي پاتې شوه. د حبشې هر بادشاه ته به نجاشي وي، د ده نوم اسحمه و، هغه تره ته یې بادشاهي پاتې شوه. دا هلک ډېر هوښیار و د نجاشي، د له تره ډېر لوی خدمت وکړو او دی پروا ونه ساتله چې زما پلار دې قوم وجلی دی. ډېر زیات خدمت وکړو، ډېرې ښه مشورې به یې کولې. او د بادشاه چې کوم خپل 12 زامن و دی که ته مړ شوې د حکومت دله ځي، دا هلک هوښیار دی. وی څوک هم؟ وی دا مړ که. وی نه د پلار ملک اوس را باندې د غریب دا زوی وجنی. وی خره دې دربار نه وباسه. وی داسې به وکړم. نو یو سوداګر په لاره روان و، هغې راوسته. نو دا نجاشي دی پې په 600 درهمه خرڅ کړ. وی دی د وطن نه وباسه، دا زمونږ غلام دی. اتفاق ته ګوره، د خدای شان ته ګوره. په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو. چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړه، وی دا زامن خو یې ټول لوپران دي، دي له خو بادشاهي نه شو ورکولی، هغه هلک را غوښتل غواړي. نو لاړل هغه سوداګر پسې ګرځېدل، هغه یې را پیدا کړ. نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کښېناو مفت کې. نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته، وی دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو، ما له خدای را کړې ده، تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ. زه خدایم بیخ د هغه تحفو وباسه. سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي، دې سرمنې مرمنې وړی وې او نور څیزونه هغه ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل. او دا مسلمانان چې دا کم 6 یا مسلمانان او 19 ښځې دي، دا زما د نن لکه میلمه غوندې بدلتی، زه اوسېږې بېغمه. نو صحابه کرامو خوشحاله. دا صحابه بیا کله رالل؟ دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته، نو دی مدینې ته بیا رالل. هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی، دی رستو راغلی دی. حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، 9 هجري و، په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړ، نو دی مدینې منورې ته رالل. او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه. نجاشي له لاړل، وی مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ، هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تا له اجازت له راغلي یو. وی ښه ما له اجازت له راغلی یې؟ وی یو. وی لاول خو دلته راشئ ما ته کلمې شهادت وروی چې زه مسلمان شم. خدای مسلمان که. دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه، د چا لور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی، هم پکې ده. د هغې خاون وفات شو په حبشه کې. هغې تقاضا وکړه، وی ما نبي علیه السلام سره که نکاح وشي نو ښه به نجاشي د خپل ځان نه 500 روپۍ مهر هغې له ورکړه او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې وله وتړله. او یو خپل غلام یې ورسره که، یو نوکر دی مسلمانانو سره کا. وی ښه په عزت به مدینې ته رسوی، سپیشل کشتی والا برابر کړه، بل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروټوکول غوندې شکل کې. او ته به لاړ شې نوکر ته وی، او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسئ، او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي. مسلمانان را ورسېدل، هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده. چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی، زه مسلمان شوی بلکل. او د الله په روی ستا نه سوال کوم چې ماله د خدای په دربار کې بخښنه وغواړه. نو نبي علیه السلام وله 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه، الله ته وبخه، الله ته وبخه. او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو، د تمنا کړې وه چې زه به د نبي علیه السلام ملاقات له راځم، خو غریب بیا مړ شو، وفات شو، ملاقات نصیب نه شو. نو چې کله وفات شو، نو نبي علیه السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې، وی ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی.
وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی او وی ما ته جبریل علیه السلام دا مو وی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه. وی مې چې یو بلکل جنازه کول غواړم. نو نبی علیه السلام ځان سره صحابه کرام وویستل د مدینې منورې د جومات نه بار او وی جبریل علیه السلام په یو وزر د ځمکه وواله. وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نه نو پیغمبر علیه السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه دا بعضې خلک کوي. ولې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وی دا د نبی علیه السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې ده، لیکن وروڼو په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، مونږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیه السلام وی ما ته جبریل علیه السلام د ده دا کټ راښکار که ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام په حاضر سړي جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نو نور د حبشې هر بادشاه ته بدوي نجاشي به ورته وي چې دوی کله په دې کې نامراده رالل د مکې دا کافران او قوم ته وي چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو. هغه خپلې سرمنې مرمنې هم راته راپشا کړې او تحفې تحایف هم راپشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابو طالب حبشې نه نامراد رالل. په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې کافرانو یو بل میټینګ وکړو، داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ. بنو هاشم چې کم د نبی علیہ السلام قوم دی، مکمل بایکاټ. داسې بایکاټ ورسره کوو او خیفي بني کنانه یو ځای د مکې سره خوا کې یو خوړ دی، هلته جمع شو. هلته جمع شو د مارونو لږ تعاون وکړئ ښه. جومات کې زمونږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کار هم په جومات کې وکړه، برم پرش واچو او د جنګلې منګلې هم تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو پیسې مول یو بل نه راغشتې دي، یو بل نه موله پیسې راغشتې دي او هغه مو دا قرضې مردې خلاصې کړي دي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته وي چې بار مونږ چا دې نه غواړو، او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا دپاره نو دا جومات ته لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غونې تعاون وکړي. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده. نو جنریټر مونږ له پروس کال چې اغشت دی خو شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې دی یو پی ایس والو هغه ښي په هغه شور هم نه کوي. نو که د چا وس کېږي او پرالې واغېسته خو ډېر به ښه شي. یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي او که نه نو دا مو نیت دی ورته، نو مهرباني وکړئ لږ یو پوټې تعاون پکې وکړئ ښه. بهر کیف میټینګ یې وکړه په خیف بني کنانه کې، وی د مسلمان خلاف بایکاټ کوو. نو فیصله په دې وکړه چې نه به ورسره خبرې کوو مسلمانانو سره، بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به هم نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به پې سلام اچو، نه به جواب اخلو، نه به پې شی خرڅو، نه به ته شی اخلو. مکمل بایکاټ. دا سوشل بایکاټ چې ورته وایي. اشمان شغې مو سوشل بایکاټ چې ورته وایي دا به کوو. تنګ شو مسلمانان ځکه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي. نو د ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب، هغې ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه یو کاغذ یې ولیکه او په هغې کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک واو چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا هم دلته ټک واله. نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه او دا څه ورته ویلې کېږي د هغه نوم ځان سره هیر شو، هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نو خو عکرمه دی خو بهر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت کې. هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو، هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه. خو مسلمانان تنګ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو. هلته به یې څه کول؟ نه پې چا شی خرڅو، نه د چا شی اخیسته، نه چا خبرې کولې، نه څوک ته جواب اخلي. نو دومره تنګ شو مسلمانان، دومره
چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې او دا کبلې به م را شکولې په دې به م خپل وخت تېرو او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو نو سلون غوندې شي باندې مې لاس ولګېده ډېر اوږې وما وی روچت مې کو په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې ووو وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړل یو بل صحابي وی سرمن مې ومونته سرمن نو یا مې راوړله نو وی او مې سوځوله ایرې مې ترې جوړې کړې نو وی هغه ایرې به مې لږې لږې خوړې په هغې مې خپله ګزاره کوله دا ژوند د صحابو او دا لږ نه دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجرې رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه د سن 10 هجرې دا هجري نه شه نبوي ځکه هجرت خو وروستو دی حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 9 نبوي و د پیغمبر 9 کالو د نبي علیه السلام 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوي او دا ظالمان به تلله په هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل نو د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې جړل به نو دوی به پورې خندل داسې ظالمانو ظلم به یې کو نو پکې هر قسمه خلک وي بعضې پکې ښه خلک وي نو یو کس پکې و پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا غوی خپل دین زمونږ دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو کو او چې د بار نه به قافله راله او سامان به خرڅو نو د مکې کافر به ورته ګورې په دې به نه خرڅوې نو په مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دوی به ورته وي د دې 10 چنده زیات قیمت ووایه نو دومره قیمت به وي چې به د اخېستو نو تنګ شو حکیم ابن حزام یو اوښ رابار کو 3 کاله پې تېر شو اوښ یې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه یې بار کو نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابو جهل ولیده وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمان یې تا م ورسره ملګري کو او هغه اوښ یې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې را روان کړ چې دا کار دې وکړه ابوالبختري دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابوالبختري هغه وی چې یاره دا څه وشو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زمونږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دي کړي په جګړه چې ابوالبختري او لینده ورسره وه هغې اوچته کړه ابو جهل یې په دا سر و سر یې وله وینې جګړه جوړه شو هشام ابن عمر دا یو بل کافر و دا هغه هم پکې رشته دار و هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک او درې ته بوته پټ او دغسې ورشاړو مسلمانانو ته بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې ښه صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغوی را یوځای شو چې را یوځای شو وی دا فیصله ماته و دا مسلمانانو سره ظلم دی اخوا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده یا څنګه ده وی خدای پاک ما ته د اطلاع راله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه ټکوالی دی نو هغه وی نو خوړلی دی یو د خدای نوم پاتې او باقي وی نو خوړلی دی ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه وی نو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی شیلال ختم شو د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه دوی خو یې نه اورېدل خبرې ورسره نه کولې هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافدار هم هغوی وی نه دا بایکاټ ختمو فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کو اکې نه خوړلی نه به یې ختمو بس مجبوره شو کافران خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویې سپړده نو د الله د نوم نه ماسوا چې څومره حرفونه ټول وی نو خوړلي بایکاټ ختم شو دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په دربو په کبل خپله زندګي تیره کړه د څه د خاطره د اسلام د خاطره د دین اسلام د خاطره د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړو د حج نه فارغ شو نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل وی یو وخت کې دې ځای کې
زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوی او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی. اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو. نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمام کړی و. زما وروڼو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی، ام مجبوره شو روان شو حبشې ته. وی زه حبشې ته ځم هجرت کوم. چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی. ابوبکر څه کې؟ وی بس قوم مې نه پرېږدي ځم حبشې ته. نه نه ستا غوندې سړی چېرته زموږ نه بار تلی شي، ته خو ډېر ښه سړی، ته خو د کونډو رونډو خدمت کې، یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې. راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي، زه دله امن در کوم. ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد. وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړی؟ ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه نه ټول لاړل، زموږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي؟ کافرانو ورته څه وی؟ وی داسې کار دی ابوبکر موږ پرېږدو غږ ورته نه کوو. خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن. او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جړل به یې ورسره، ډېر نرم دل و. نه مونږ یریږو زمونږ ښځې ورته ودرېږي او زمونږ بچي ورته ودرېږي. نو اصلا زمونږ ښځې او زمونږ بچي چې ته مسلمانان نشي، نو مونږ دله امن ورکوو ابن دغنه چې تا امن ورکه زمونږ هم امن. خو ته دا مهرباني وکړه پناه موله ورکړه، ته دې پوهې کړه چې دې دا خپل قرآن کور دننه پټ وایي. ابن دغنه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پنۍ درکړه، څوک به هم درته غږ نه کوي، خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه. وی ډېره ښه ده. اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کو قرآن به پکې لوسته، بس ټینګ نه شو بیا بار راووته. د دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او په تلاوت د قرآن شریف به یې پکې کو او جړل به یې ورسره. څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړو. نو کافر لاړه دغه ابن دغنه پسې. وی تا وله پنۍ ورکړې وه او شرط یې پېښې و. ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې ده. خو بیا راوتلی د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره. داسې وکړه چې د دې خپل شرط ته پابندي پې ولګوو چې دې کور کې دن نه کوي، او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو. ته ترې خپل امان واپس واله، ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي ده، تا وله امان ورکړی دی. ته ته امان واپس که مونږ پیشه ابوبکر پیشه، مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار. هغه راغی ابن دغنه ته وی ګوره تا له خو ما امان درکړی، پنۍ مې درکړه، ما دې ذمواري واخیسته، نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه. بار بیا راووتې. وی نشم صبرېدی، د خدای قرآن پټ نشم لوستلی، نشم ټینګېدی. وی ښه نو که سر باندې چا بار غزار وکړو نو دا خو زما بېعزتي ده، پنۍ ما درکړې ده، ما ته خپل امان واپس که او یا دننه خپل تلاوت کوه. ابن ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ وایي ما تاله خپل امان واپس درکو، ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دی. دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدلې. بیا چې د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال و عام الحزن ورته وایي، ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو. پیغمبر علیه السلام سره خو د ډېره مینه کوله او نبی علیه السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام وله راغی او د مکې دا کافران تی ګیر چاپېره ټول تودي. نبی علیه السلام ورته کاکاجي دا کلمه ووایه، زه پوه شه او خدای پېشه، زه به الله سره نور خبرې کوم، خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه. ابو جهل ورته څه وایي؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، وی د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی. اخیری الفاظ د ابو طالب ده علی ملت چې بس زه بل دین نه قبلوم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زوړ خپل دین قبلوم نه قبلوم او ساته یې ووتل. کافر مړ شو. ورته پته ده لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. بس ایمان یې نو نبی علیه السلام څه وی؟ وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یې منع کړی. نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه غواړي،
کافر خدای نه بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو د ده بخنه نشته نور که خدای غواړي وبخي کفر او شرک خدای نه بخي 3 ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته په حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو هغه د پیغمبر علیه السلام بیبي م وه خو ډېره زیاته خدمتګاره وه او ډېر لاس به یې کوه نبي علیه السلام ته تسلی به یې ورکولې نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن و 3 کاله په شی به ابي طالب دره کې او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها وفات نو ځکه عم الحزن ورته وایي نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طائف ته هغه واقع د طائف انشاءالله ابله ته بله جمعه کې وویم خو صرف دومره مې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی دی څومره خواری کړی دی دا راته د دې دین قدر در سره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر در سره پیدا شي چې د دې نه خبر شي او د خپل ښکلي پیغمبر د حالات و تاریخ نه هم خبردار شي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر